عجیب خبره دا ده هغه زما زوړ قرض پروس کال په یاد روح باندې چې تا ته چلی شو هغه قرض نه خلاصېږي. نوې مناظرې کې دنیا کې قانون دا دی چې دوکاندار نه هم څو 19 روپو ټاپې دي هغه زړه پنجه راکړه نوې 50 ټاپې یې به درکړم. وسلم على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، تاسو ته معلومه ده چې موجوده حالاتو کې نن 2 جولائی 2022 تقریبا 8 بجے ماته یو کلیپ راورسېد. ما مناسب وګڼله چې په 22 کې دننه انشاءالله جواب ملاو شي. په دې وجه ماسخوتن په کم 12 بجې دي او دا کلیپ تاسو سره شریکیږي. محترم تاسو ته معلومه ده چې دویم کلیپ د مفتی ندیم صاحب دا منظر عام ته راغلی و. د هغې نه بعد ما مناسب دا وګڼله چې د عامې میډیا نه هټ کر د وټسپ د لارې د نماینده سره رابطه وکړو، یو جانداره مناظره مقرر کړو. په هغه رابطه کې موږ وو لګاتار، خو په دې نیت باندې چېرې د میډیا عام چې کوم بېحیي ده او شرم راځي او د علماو د یو بل سره ټکراو راځي او عوام پې غلط کمنټونه کوي. خو لیکن ما ته څه پته وه چې یار د مګسې بې حیا عین مصداق دی او د هغې رابطې نه هټ کر دا بیا عام میډیا ته راووته او یو دریم کلیپ یې وکړو. لہذا د هغه دریم کلیپ جواب ستاسو مخې ته ږدم. عموما او مفتی ندیم صاحب ته خصوصا هغه کلیپ کې څه نور څه نشته دی، خو د هغې ټوټل یو 15 خبرو کې به دا راجمع کو نصاب هم برابر شي. اوله خبره دا چې د په دې کلیپ کې څه ډېر زیات بکواس کړی دی او سابقه قاذورات له هضم نه و چې نوي قاذورات یې خړب کړي دي او پای کې جاهل او کمقل او نور څه کنزل منزلي کړي دي. زړه مې غواړي چې دې ټولو بدو الفاظو سره زه یو لفظ یو ځای کم چې هغې ته وایي انټرنیشنل. نو جاهل هم انټرنیشنلی او تا کمقل ویلی نو زه به سلب شی استعمال کم بې عقل هم انټرنیشنلی او بېوقوف او نادان او څه چې دي ویلي د هغه ټولو سره انټرنیشنل استعمال کم، خو زه خیر نه به ویمه. دویمه خبره هغه تا دا کړې ده چې یاره هندو ته کلمه ویله او فلانه او بستانه ځان پسې خاندې صاحبه او دارنګې پلانې هنګ شوی او بستانې هنګ شوی. زه به دومره ووایم چې زما پیشو ما ته مې پښتانه وایي نو زما مکمل سیګنل آپ صاحب ما ته هنګ ویلو والا ته خپل دور باندې او خپل ماضي باندې زمونږ سره اشاعت التوحید سره چې څومره ترتیب راغلی دی د مناظرو وغیره مباحثو وغیره پای کې وګوره. الحمدلله 2012 نه اوسه پورې مونږ سره پیرس رواني او الحمدلله هر میدان کې فاتح او د فتح لوی او مرکزی وجه دا ده چې مذهب قبر مناظره شوې ده او بیم پسې نښتې چې بیا کوو بیا کوو بیا کوو او په هر میدان کې تاسو مفتوح را رواني او دنیا ته پته ده او مکمل سیګنل آپ د باب نه
تقریبا د 2012 نه 25 लाख روپو باندې سیګنل اپ شوي دي پته نه لګي او موږ له څوک راکوي ګومن صاحب په باغ کې سیګنل اف پته نه لګي به کله تیارې او هغه 1 लाख روپو مطالبه یې کړې وه او کاړوي صاحب باره کې هغې کې هم سیګنل اپ شوی هغه به څنګه چل کېږي پته نشته اعاده روح کې پروس کال سیګنل اپ شوی دا ټول چې راجمع کې هنګ خو بیا هم کله کله کولاو شي موبایل خو چې سیګنل اپ شي نو بس ترتیب ګډوډ شي نمبر 3 سړوزو مناظرې تذکره بیا کړې دا ټیم ډکولو دپاره مړه سړیا کینه سړیا په شرم سکار ولراو دا دومره بې شرم کېږه مه که نه چې ما تاسو لا په ملګرو په پیج باندې 15 خطونه یو نه 15 خطونه چې دی نو دا شیر شوي دي او هغې کې د اخي طرف ته سره غالبا ګس طرف ته ناست دی مفتي طیب الرحمن صاحب دسخطونه دي او ټول د هغې دا تقریبا 15 خطونه او باقاعده د هغې دسخط یې د هغه د لاس خطونه او په هغې کې شرایط دا خط مکمل د هغه دی پیلنی او د هغې بیا دستخط یې او مکمل خبرې چې مناظره به وي او دا به وي او هغه به وي دا کیسې د هغه کیسې ټول شرایط دا 15 خطونه په دې دال لی پوره نصاب برابر دی 15 چې دغه اوریجنل او پخه مناظره وه او بس په دې خبرو مبرو باندې ستاسو کار نه کېږي سوا د دې نه چې خپلو ملګرو له سترګو کې خورې ولولي بېشک او بس وړاندو کې او سترګو والا بادشاهي نو وړانده صحیح ني او کم چې بنا دي او کم عقلمند دي هغوی الحمدلله هر څه وکتل او بیا د هغې نه علاوه مناظره هم خلکو وکتله دوباره هم شیر شوه دا خو لا یو 2 کلپ شیر شوي دي تاسو باندې داسې وارخطایي راغلی دا ودرېږه بقیه هم شیر شي انشاءالله وروسته به ګورو بیا څلورمه خبره چې دی دومره ورخطا شوی دی په دې کلیپ کې چې د قرآن کریم د آیت یو جمله به وویم چې الله کریم فرمایي یتخبطه الشیطان من المس عین مصداق ګرځېدلی دی ګډوډ شوی څنګه چې هغه پیرینې ګډوډي لیونې ګډوډي دا دلیل دا دی چې نمبر 1 دی وایي چې ما یادوي چې د ویلو په سابقه کلیپ کې چې زه به دغه خیم د ده اقرار خیم او هغه اقرار کم دی ده ونه ښوده او دا ښودی نه شي او بیا وروسته وایي هغه تاسې کوم اقرار کلیپ کې شیر کړی دی د هغې دا مقصد دی او دا مقصد دی نو دا د هغه ګډوډوالي علامه ده چې یو ځای وایي نه شي ښودی او بیا ښیي دویم دا چې دی وایي چې تا لیکلي دي چې یاره عذاب و ثواب جسد ما روح متواتراتو سره ثابت دی او بیا ته وروسته حکم کې شاته کېږي چې نه هغه چاته کافر نه شو ویلی چې هغې روح مال جسد اقرار نه کوي تا بسې خپل ملګري خاندي زه به عینهي دغه جمله معاد کم سره د دی چې په قلب سره به شي تا پسې ملګري خاندي ځکه چې دا جمله ستا په الفاظو کې دي تا خپل الفاظو کې ویلي دي خپل مدعا کې دي ویلي دي او ما د هغې جواب دعوه لیکلی دا او بیا تا سناو کړی دا او تا پړاو کړی پړاولم تا کړي سناولم تا کړي دي زما په کلام کې وښایه مفتي صاحب که زما په کلام کې دا تا وښودو نو ډېر خو نه خو یو 100,000 روپۍ به درکو ګرانې شوې ده پیسې پیدا کولم مخکې لکونه و که نه دا به درکمه او که بیا را سره نه وي خو هغه 25 لاکو کې به یې کټ کړي که نه هغه زړو کې څه به کمی شي او که نه دې باندې کار نه کړي نو 5 لاک به درکو زه هغې کې به یې کټ کړي 20 به پاتې شي خو دا به زما الفاظو کې ښې خو محترم خفه نه شي او مشوره به درکوم د ادب سره لږ شان د حافظې علاج شروع کا لږ شان عقیب سره رابطه وکړه او دارنګ د قوت سامعه علاج هم لږ پکار دی او که انسان کمزوری که نه نو بس خیر دوباره یې واوره چې زما په کلام کې دی او که ستا په کلام کې دی او 5مه خبره دی وایي چې زما د ملګري سره په وټساپ رابطه او کله اخوا کوي او کله دی خوا کوي محترم هغه وټساپ ټول په محفوظ دی سره را باندې کې چې کلیپ وایز درپسې شیر کم او بهرحال خلاصه بدلته ویم او هغه دا چې خوا دی خوا نه دی شوي بلکې ستاسو په ملګرو او په تا باندې مې حقیقت حال واضح کو او هغه داسې چې اول نمبر خبره دا ده چې تا عذاب قبر موضوع کې چیلنج وکړو او دعوت راکړه د مناظرې نو ما صرف ستاسو دماغ کولاول په دې خبره باندې
چې عجیب خبره ده هغه زما زوړ قرض پروس کال په یاد روح باندې چې تا ته چیلنج شو هغه قرض نه خلاصې او نوې مناظرې کې دنیا کې قانون دار چې دکاندار نم څوک د 10 روپو ټاپې دی یا زړه پنجه راکا نوې پنجو ټاپې نه بدر کم او کاته نوې زړه خلک کوي داسې مکمل قرض والا بیا دکاندار شړی چې روغه غزړیم پاتې دی او نوې چې کم دی راکا هغه قرض کا ناوله خبره مونږ دا وکړه او دی وی چیرې په یاد روح باندې مناظره شوې ده او دا هغه جدا مسله ده ما چې کوم نوعیت باندې یاد کړی دا جدا مسله ده چې تا د عذاب قبر دعوت را کړی دی او پروس کال ستا په ذمه یو قرض پروت دی د یاد روح په غیر راشه او دویمه خبره ده چې تاسو وایي چې په یاد روح باندې مناظره شوې ده نو سیبا دا خبرم زین کې واچو کنه چې په عذاب قبر مناظره شوې ده او بیا چې تا چاله چیلنج ورکړی د عذاب قبر دا غسر شوی یعنی زما سره په عذاب قبر مناظره شوی ده او په یاد روح تا ته قرض پاتې دی نو د بل چا کاته کې زما قرض خو نه حل کیږي کنه دا خو نه ده چې پیسې ما در کړي یو ورکې بل چاله لږ سوچو که او که شوي مې نو هغه دای جواب دی دا شو چې په کار دا چې عذاب قبر مناظره هم شوی ده او زما سره شوی ده نو ما ستا سیب ته ویل چې داسې کار وکړي چې عذاب او ثواب قبر دا دواړه به پرېږدو او دلیل به زمونږ مضبوطي او که تاسو وایئ چې نه عذاب او ثواب قبر خامخا کوو نو دا خو شوې ده نو په یاد روح به وکړو ما سره نو بیا به تاسو سره بیا زه عذاب قبر باندې وکړم او زه به انشاءالله سرکاري شټام در کوم اود کمیشنر او دارنګ د مقامی شټام نویس تحریر شده داسې به نه در کوم لکه تاسو چې لیکلي چې ګومن صاحب به راولي او بیا پاتې شو انشاءالله ما تا ته مخکې مې ویلي چې صاحبه ګومن صاحب حاضر کا ما تا به شل مناظرې وکړو خو هغه حاضر نه شو بیا هم یوه شوې ده ښه نور لس پاتې شي انشاءالله دا هم ختمې شي تمنا به دې پوره شي او که دام نه نو بیا راځه ستا صاحب ته پرون ما ویلو چې په حیات شهدا به وکړو خو هغه راته ښکاري پلاپ شوی دی او بس تا سره رابطه شوې ده تا بیا دغه مګسې به حیا په شان میدان ته راودانګل او بیا میډیا ته خبره بوتله نو د عالم شان خدا نه عالم خدا حیا نه ډکی مونږ ویل چې پټ په پټه مناظره انتخاب وشي خلک هم خبر نشي او زه بهرحال ستا عادت ته او سر چیز برو پر سیوان خبره عادت نه برو که عادت نه میراول هغه شی دی آخري خبره دا دماغو کې کېنوه چې ښه ادب سره بایجان زما او ستا د مناظرې به 3 موضوعات وي اوله موضوع دا چې ستا عقیده دا عذاب او ثواب د قبر دا به اعاده روح دی دا ستا کتابونو لیکلي دي عذاب او ثواب قبر به اعاده روح دا ستا عقیده ده او په دې عقیدې تیار شه او په دې دلیل جوړ کا او خیر دی چې څومره ټیم علی استا خوښه ده او مونږ سره لاس ناړو په لاس نه ماتو په دې کې لہذا عذاب او ثواب بیاد روح دستا نظریه دا سوچ دے عقیده دا د مشرانو کشرانو د تمام اهل البدع او پدی کې نرشا تکړه شا دین شاته کېګما او دارنګا بهادر شا او پدی موضوع تیار شا دا اوله موضوع او خیر دې ملګرو سره دې صلاح وکا او دیمه موضوع ته په دې کلیپ کې ویلې دي چې هغه کلیپ دوی شیر کړو دا غي کلیپ مقصد داو چې کې دوه خبرې وي یو خبره داوا چې زمونږ او د دوی باس پدی وشو چې عذاب او ثواب قبر روح مال جسد بقدر ما يتعلم و يتلذذ ده او په دیمه خبره دوی ما سره باسونو کو چې هغه سو لګه حکم باندې نو لہذا دویم دعوت دار تا چې په حکم باندې تیار شه بس تخپل اقرار کړي کنه المرء یؤخذ باقراره خو المرء کی داخله او نری نو بیا چې دینو په خپل اقرار ودرېګا شاته کېګم بس په حکم باندې ستاد اقرار دخلی اقرار دی چې حکم باندې باس نه شي په حکم تیار شه ٹھیک ده ملګرو په حکم باندې تیار شه بزما استا موضوع وي حکم عذاب او ثواب قبر کې چې ستا سو حکمي اب ولګي لکه څنګه چې لګولې ده
چې څوک روح مال جسد عذاب او ثواب نه مني هغه کافر دی. دا ستا مدعا شو په دلایل شرعیه او بدا ثابته او ان شاء الله د اهل سنت د اقوال سره به منګورو چې اهل سنت څومره دي او دای دفاع وکاو. او دریو موضوع کو دغه موضوع ته ناراضي نو زه یو بل موضوع ته مخې تقدم زما استا یو بل مرکزی اختلاف په حیات الشهدا کې او حیات الشهدا دا مرکزی اختلاف دی چې د حیات الشهدا او د قران او سنت او د اصول د اهل سنت او یو ټکی ته بل ویم چې هغه باندې تا ته لک شام داسې خوګواله ملاویږي مرچکه بنه دو خوګواله ملاویږي چې هغه اصول احناف دي په دې باندې تیار شه د خیره او د نوجوانان احناف او د مرکز احناف او د امام ابو حنیفه او مسلک حنفی ترجمانی وکا او په حیات الشهدا کی تفسیر القرآن بالقرآن او تفسیر القرآن بالحدیث او تفسیر القرآن باقوال الصحابه والتابعین او تایید کی اقوال المفسرین په دې روشنايي کې حیات الشهدا موضوع باندې تیار شه. سچ کوم مدعا دا هغه مدعا ستاسو د کتابونو لیکل شوی او تحریر شوه موضوع باندې تیار شه د خیره ان شاء الله. دا درې موضوعات مې کې خو امید ده ان شاء الله چې زما نمبر ستاسو سیبانو سره شته بس رابطه وکي او د کلیپونو نسوګ نه جوړیږي اسنه جوړیږي او کې دې شي صدا سی وي او داغي باب او داغي موقلی شکار شي چې من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي وما علينا الا البلاغ.